چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام یتیم و، پلار یې وفات شوی و، نیکه یې ژوندی و حضرت عبدالمطلب صاحب. هغوی په دغه ټایم کې د مکې نه چې کوم دی طواف کو، یو کس ورته ورغی او زیر یې ورته ورکړو چې ستا نسیب پیدا شوی دی. نو هغه په خوشحالۍ باندې راغی، نبي علیه الصلاۃ والسلام یې په لاس کې واغستو او غېږې ته چې کوم دی نږدې کړو. دغه شانتې د ابولهب یو وینځه وه، په منډه لاړه ابولهب ته زیر یې ورکړو چې ستا وراره وشو. نو هغه چې کوم دی دا یو ګوته اوچته کړه او اشاره ورکړه چې زما د طرفه نن نه بس چې کوم دی آزاد دی. دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام په خوشحالۍ کې بیا ډېر وخت پس چې کوم دی چا په خوب کې لیدلی چې الله تعالی در سره څه معامله وکړه، او چې کله وفات شوم نو ما ته هېڅ نه میلاوېده. خو بهرحال دغه یو ګوته ده چې په دې باندې ما اشاره کړې د خپل وینځې ته د ازادوالي دپاره، په دغه ګوته باندې چې کوم دی ما ته څه خوراک میلاوېږي، پی میلاوېږي، زه هغه څکمه. دا چې کوم دی د نبي علیه الصلاۃ والسلام په خوشحالۍ کې چې کوم دی دا ګوته اوچته کړې وه. بیا چې کوم دی ټول رشته دار اقربا هغه راجمع شو او نوم د ایښودو دپاره مشورې کوله. چا یو نوم اغستو، چا بل نوم اغستو. په دې کې بی بی امینې وویل چې زه ورته محمد نوم اږدم. د محمد معنی ده چې ډېر حمد کړی شوی، یعنې ډېر صفت کړی شوی. دا چې کوم دی یو خوبصورته ماشوم و، یعنې د ده ډېر زیات تعریف شوی دی، د ده ډېر صفت شوی دی. دلته چې څوک هم راغلی دي نو هغې صفت کړی چې دا څونه ښایسته ماشوم دی، دا ډېر چې کوم دی ښکلی ماشوم دی. الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر زیات حسن ورکړی و، ډېر زیات ښایست ورکړی و. یو هغه کې راځي چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام ته الله دومره حسن ورکړی و چې د هغه د حسن د وجې ښځو چې کوم دی خپلې ګوتې پرې کړي. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله دومره حسن ورکړی دی چې صحابه کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کتلي دي، خپل سرونه پې قربان کړي دي. دومره چې کوم دی الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حسن ورکړی. هغه شاعر وایي واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی. زما سترګو چې کوم دی داسې ښایسته او حسین ماشوم نه دی لیدلی. واجمل منک لم تلد النساء، او نه چې کوم دی ستا په شان د ښایسته او حسین ماشوم چېرته یو ښځې زیږولی نه دی. خلقت مبرئا من کل عیب، الله تعالی د هر عیب نه چې کوم دی پاک پیدا کړی. کأنک قد خلقت کما تشاء، الله تعالی داسې پیدا کړی لکه ستا په خوښې چې څنګه پیدا کړی، تا ورته څنګه ویلی وي. دا چې کوم دی یو صحابي د نبي علیه الصلاۃ والسلام د حسن هغه تذکره په شاعرۍ کې کړې ده. الله رب العزت ورته ډېر لوی حسن ورکړ. د هغې نه بس په عربو کې یو دستور و چې د بانډې نه به خلک راتله ښار ته، او د ښار ماشومان به یې وړو، بیا د هغوی تربیت پې کو، پی به یې ورکوله. د هغې چې څونه عوض و نو دا به چې کوم دی د مکې د ښار خلکو نه اخیسته. په دې کې یو قافله روانه شوه چې د یو څو زنانه وې، او په هغه زنانو کې یو حلیمه سعدیه هم ده چې دا خپل خاوند سره روانه شوه. د ده اوښه چې کوم دی هغه په یو خپه باندې ګوډه وه. د ده چې کوم ملګري وو هغه ټول د نه مخکې لاړه، دا وروستو پاتې شوه. هغوی مخکې راله او په مکه کې چې کوم مشهور خلک وو، مالدارو، د هغوی بچي واغسته او روان شو واپس. په دې کې حلیمه سعدیه دغه د اوښې خپه چې کوم دی ګوډه وه سلو سلو روانه وه. بهرحال هغوی چې مکې ته ورسېده نو تپوس یې وکړو چې دلته داسې څوک ماشوم شته د مالدار چې هغه موږ ویسو، موږ دغه تربیت وکړو او موږ ته د هغې عوض میلاو شي. نو په دې کې یو کس ورته ووایي چې کوم مالدار خلکو بچي و هغې ټول واغسته، البته یو کور دی خو غریبانان دي، پای کې یو ماشوم دی. نو هغه خپل خاوند سره مشوره وکړه چې اوس خو موږ هسې هم راغلي یو، خامخا چې کوم دی دا ماشوم به بوځو. نو دا حلیمه سعدیه د خپل خاوند سره لاړه د نبي علیه الصلاۃ والسلام کور ته، او د هغه مور امینه بیبي هغه ته وویل چې
چې موږ ستا دا ماشوم چې کوم دی بوزو. نو بیا ورته وویل چې د دې ماشوم پلار څه کار کوي. نو په دې ټایم کې د بیبي آمینې په سترګو کې اوښکې راله. والد صاحب خو چې کوم دی وفات شوی او دا په زړه کې یو تمنا راله چې کاش د پلار ژوندی وی او د دې چې کوم دی هر څه راوړه. بهرحال دا چې کوم دی د مور یو خواهشي تمنا وي. بیا چې کوم دی حلیمه سعدیه ماشوم راواغوسو نبي علیه الصلاة وسلام او په غېږ کې کو. هغه چې ورته وکتل نو ډایرکټ چې کوم دی نبي علیه الصلاة وسلام سره محبت پیدا شو. نبي علیه السلام مسکی شو او تعریفونه شروع کړه چې دا څونه ښایسته ماشوم دی خپل خاوند ته وایي. حلیمه سعدیه وایي چې زه په کلي علاقو کې پاتې شوی او په دې کلي علاقو کې چې کوم دی داسې ښایسته او داسې حسن نه ډک ماشوم چې کوم دی ما نه دی لیدلی. خاوند ورته وایي چې ای ښځې ته چپ شه، زه چې کوم دی په ښارونو کې ګرځېدلی یم خو په ښارونو کې ما داسې ښایسته ماشوم نه دی لیدلی. په دې کې حضرت عبدالمطلب صاحب ورسره ولاړ دی. هغه ورته وایي تاسو پرېږدئ ښارونه، وایي زه چې کوم دی په نورو تجارتي قافلو کې تللی مختلف ملکونو ته ما سفرې کړي خو په داسې ملکونو کې چې کوم دی ما داسې ښایسته او حسین ماشوم نه دی لیدلی. په دې کې حضرت جبریل علیه الصلاة وسلام راغی. هغه ته چې الله وایي چې تاسو د دنیا خبرې کوئ، ما چې کوم دی دا پیدا کړی ما په ټول مخلوق کې چې کوم دی داسې حسین او داسې ښایسته ماشوم نه دی پیدا کړی. بیا د هغې نه بس حلیمه سعدیه چې کوم دی نبي علیه الصلاة وسلام په اوښ باندې کېنو او خپل کور طرف ته چې کوم دی سفر جاري وساتو. د هغې نه بس بیا څه کېږي انشاءالله अब روان ویډیو کې وایو سټپ په سټپ چې کوم دی به تاسو ټول سیرت د نبي علیه الصلاة وسلام بیانوم. دا ویډیو چې کوم دی ضرور وګورئ، سکپ کوئ ما د خپل ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل سمیع الله افیشل د ځان سره سبسکرایب کړئ داسې ښایسته او د اسلامي ویډیوګانو دپاره. جزاک الله خیر.